په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لاړه د وزیر اعظم په ضد قومي سملې کې د بې باورۍ د تحریک جمع کول وروسته په اسلام آباد او خیوات په نورو لویو ښارونو کې د حکومت او مخالفو ګوندونو لاړه سیاسي او اتحادي مشرانو سره لیدنې روانې دي. خو په این حال کې وزیر اعظم عمران خان هم په کراچۍ کې د خپل اتحادي ډلې متحده قومي مومنټ سره لیدل کړي دي. کراچۍ کې د یوې جلسې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان تور لګولې دي چې MQM ورته ویلي چې د بې باورۍ تحریک کې د رای ورکولو په سر ورته د 10 کروڑو روپو وړاندیز ورته شوی دی. هغه زیاته کړه چې د بې باورۍ تحریک به ناکام شي، خو د دې د ناکامۍ وروسته به آصف علي زرداري، نواز شریف او مولانا پلرحمان څوک به نه پرېږدم. وزیر اعظم ویلي چې د مخالفینو په ضد جګړه یوازې د عمران خان نه بلکې د ټول قام ده او د ټول قام نه خواست وکړو چې د پاکستان خر وګړي ته پکار دي چې په ګډه دغه غله جیلونو ته ولېږو. وزیر اعظم تیر هفته په لاهور کې د اتحادي ډلې مسلم لیگ قاب د مشرانو سره هم لیدلی وو. بل پلو ته د مسلم لیگ مشر شهباز شریف د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق سره لیدلی دي. د لیدنې وروسته د مطبوعاتو سره خبرو کې شهباز شریف وویل چې ټول قام غواړي چې اوسنی حکومت لري کړی شي. من خاصه کو چې پایني توګه حکومت لري کړو او بیا د شفاف انتخاباتو د لارې بیرته حکومت جوړ کړی شي. په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې د ګوند د صلاح رستوبه د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ د تحریک پړه پریکړه کوي. خدا خبره باوري کول پکار ده چې راتلونکي ټاکنې باید شفاف وي. د پاکستان د آئین د آرټیکل 15 لاندې د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ تحریک قومي سملې کې جمع کیدی شي. د قومي سملې سپیکر به د قومي سملې غونډه رابلي او په دغه تحریک به په اور وځو کې ووټینګ کوي. کو چې قومي سملې کې اکثریت د بې باورۍ تحریک منظور کړي نو وزیر اعظم به خپل چوکۍ پرېږدي. د پاکستان قومي سملې 342 غړو کې دا وخت قومي سملې کې تحریک انصاف 155 غړي دي او ورته د اتحادیانو په شمول د 116 غړو ملاتړ ترلاسه دي. بل پلو ته مخالف ګوندونه چې قومي سملې کې 122 غړي لري او د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ تحریک د کامیابی د پر 102 وټونو ته ضرورت لري. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.